السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره او د الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده چې کم مشکلات کم ستونزې چې مته رامخته دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سواد کرن افیرز پروګرام کې باندې په خصوصي توګه د سیاحت په حواله سره خبرې اترې کوو. څنګه تاسو ته معلومه چې نن د سیاحت عالمي ورځ لمانځل کیږي او په دغه حواله سره په پاکستان کې او په دنیا بر کې تقریبات هم کېږي او په افسوس سره په سوات کې دغه تقریبات نشتی. بل خبره به دا وکړو چې سوات له الله پاک لوی ښایست ورکړی او تاسو ته معلومه چې دلته جنګلات دي، اوبه دي، میډوز دي او دنګ دنګ غرونه دي، لش ګرین علاقې دي او کله چې واورې سیزن بیا دلته سپین غرونه سپین علاقې. الله پاک سوات له لوی ښایست ورکړی. بیا خاص کر ملکنډ ډویژن خبره وکړو نو ملکنډ ډویژن په ښایست کې څه کم نه دی. دیر کومرات طرف ته که وګورو، بونیر طرف ته وګورو، داسې نور علاقې دي هغو ته موږ وګورو، هلته هم ډېر لوی ښایست پروت دی. خو د بدقسمتۍ د وجې نه دغې علاقو ته وده نه ده ورکړل شوي. چونکې تاسو ته معلومه چې 2022 سیلاب راغی. په 2022 په سیلاب نه بعد کم سیاحتي مقامات چې دي د هغې کم روډونه چې دي هغه شانتې یو کال تیر شو او هغه د اوسه پورې جوړ نه کړی شو. د کالام خبره که زه وکړم نو کالام تقریبا 6 کیلومتر روډ دی او هغه شانتې کندرات پروت دی نو ډېر زیات سیاحان هغه طرف ته تګ هم نه کوي. او که دغه شانتې د نورو علاقو خبرې وکړم ګبین جبا نو ګبین جبې روډ تقریبا ویلی کېږي د 4 کیلومتر روډ هغه خراب دی، یا 3 هغه هم هغه شانتې پروت دی، د اوسه پورې دغه روډ جوړ نه شو. داسې نور علاقې دي، ستونزې مشکلات دي. سیاحت پروان لپاره دلته حکومت د اوسه پورې ټول ګامونه پورته نه کړل. پکار دی چې سیاحانو د سهولت لپاره ځای په ځای واشروم جوړ شي، ځای په ځای د ناستې ځایونه جوړ شي، ټورسټ پوینټ جوړ شي. اوس چونکې ښکلی موسم دی، خزا به شروع کېږي، پکار ده چې د سیند اوبه چې کوم ده فلو هغه هم کمه شوه. پکار ده چې حکومت ولګي د سیند په خوا کې هم ټورسټ پوینټ جوړ کړي، د سیاحانو د سهولت لپاره نوي ځایونه ډیولپ کړي او د هغې سره سره روډ هم وګورو. روډ د علاقې په ترقۍ کې یو ځانګړی حیثیت لري او روډونه د اوسه پورې هغه جوړ نه دي. نو پکار ده چې په دغه حواله سره حکومت ټوس ګامونه پورته کړي او ویلی کېږي چې ملکنډ ډویژن ته په 2023 په دې کال کې د اوسه پورې تقریبا 27 لاک نه زیات سیاحان سیلګري راغلي دي او دغه ملکنډ ډویژن چې کوم خوبصورت او کوم ښکلې علاقې چې دي هغې ته هغو ویزټ کړی دی. په دې حواله سره به موږ تاسو سره د خلکو تاثرات هم شریک کوو، چونکې ما اوس وخت د سیاحانو سره په خپله خبرو اترې وکړې نو هغوی ویل چې لکه موږ کالام ته تللو او تقریبا 4 دغه فیملي وه، هغه وایي چې لکه موږ ته دا محسوس شوه چې په کالام کې صرف موږ دغه 4 کسان یو، نور سیاحان هلته نشته. هغې وجه دا ده چې روډونه خراب دي، مشکلات دي، ستونزې دي. هوټل انډسټري چې دا هغه هم بالکل متاثره ده. پکار ده چې هوټل انډسټري هم په دې کې ټول ګامونه پورته کړي، هغو هم د خپل طرفه د سیاحت د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. څنګه تاسو ته معلومه ده چې څه وخت مخکې کالام هوټل انډسټري هغو راوتي وو، کالام روډ یې جوړو. نو پکار ده چې دغه شانتې حکومت چونکې د اوسه پورې په دې باندې ګامونه نه دي پورته کړي، خو پکار ده چې د خپل خلک راوځي، خپل علاقې له ترقي ورکړي، سیاحان دلته راوبلي. نو پکار ده چې ټول ګامونه پورته کړي شي او علاقې دپاره سیاحت دپاره ټول ګامونه اوچت شي او ډېر زیات سیاحان دلته راشي. اوس 27 لاک ویلی کېږي چې دا کم تعداد دی چې دلته ملکنډ ډویژن ته راغلی. پکار ده چې دې سیوا وی دلته، چونکې سیاحت د پرمختګ دپاره ګامونه دي پورته شوي، چونکې که ګامونه پورته شوی نو اوسه پورې به دا 27 لاک نه به سیوا وو. خو کاش چې حکومت دلته ګامونه پورته کړي. او د الله طرفه هر نمونه نعمت موجود دی، خو د حکومت نظرونه دلته نشي، د حکومت ګامونه دلته نشي. نو پکار دی چې په دې باندې حکومت اکشن واخلي او د سیاحت دا وده چې ده هغه برابر کړي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. لوی الله په امان.